بسم الله الرحمن الرحيم قال وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردت إلى صاحبها. لکبر وګورئ چې مسله دا ده کله چې د سارق لاس کټ شي او کوم شی سرقه کړی غله موجود دی نو حکم دا دی مالک ته واپس شي او که هغه شی کوم سرقه کړی دی هغه هلاک شوی دی خپله یا استهلاک دی ده هلاک کړی بهر دو صورت مفتابه رای کوم چې امام ابو یوسف رحمه الله د امام صاحب نه نقل کوي زمان دا غي نشته دی لاس کټ شو بس دا پورا جزا ده واورئ وإذا قطع السارق کله چې کټ شي سارق یعنی لاس یې کټ شي والعين قائمة حال دا چې د عین شکمې پټ کړی دا قائم وي د بلاس کې ردت الى صاحبها ته واپس شي وللبقائها على ملک ځکه دا شی لا باقی دی دغه په ملک باندې وإن كانت مستهلكة نو کچره دا شی دا هلاک شوی لم يزمن زامن بنه جوړیږي وهذا الاطلاق زامن بنه جوړیږي دای مطلق ویل هلاک کې استهلاک کې دواړو کې هم دا مفتابه رائے ده نو دغه اطلاق شامل له هلاک او استهلاک ته المطلق یجری علی اطلاقه ما دی ولګه 63 نمبر هم دا روایت دی امام ابو یوسف رحمه الله نبی حنیفه رحمه الله دا روایت دی امام ابو یوسف دی امام سب رحمهم الله نه او المشهور هم دا مشهور دی مفتابه دی امام حسن ابن زیاد روایت دی امام سب نه کوي چې بھائی که هلاک وو لاس کټ شو مالک لبه توان نور کوي که استهلاک کټ شو او استهلاک او هلاک کړي قصدنو لازم کټ وی توان به مور کوي ورو الحسن عنه امام حسن روایت کړی دی امام سیمنا انه یزمنو دا زمين جوړیږي بل استهلاک باندې هم هلاک باندې نه صرف استهلاک باندې ټیک ده امام شافعی رحم الله مسلک ورو دوړو کې زمين جوړیږي لاس کټ شو شی موجود واپس به مالک تور کی که هلاک کو که استهلاک کو قیمت به ور کوي تاوان وجه سره وای دا دوړه بیل جرمونه دی یو جرمدار اغلای کړي دغه سزا ده د لاس کټ کا بل جرمدار دی شی هلاک کړي استهلاک دی د دې به تاوان ور کوي د جرمونه دوه دي سزاګانې ونسوي اوره وقال امام شافعی رحم الله فرمای یزمن فیما دوړو کې بزامین وی لأنه ما ذکر قطع زمان شری حقانی دو حقونه دي او د دوړو حقونه سببونه مختلف دي د دوړو په پوره اخیستل کیږي قد اختلافا سببهما د دوړو سببونه مختلف دي فلا يمتنعان یو په بل نه من کیږي چې واخلا بل ختم فالقطع حق الشرع ورکنا قطع چې دا د شرع حق دی او د دې سبب وسببه ترک الانتهاء هغه دا سړی من نه شو اما دا غلا نه هي ان حکم نه چې من شوی شریعت منع کړو او پاتې شو زمان دا حق د عبد دی دې سبب څه دی اخذ د مال له پر دې مال اخیستل اخذ المال فصار كاستهلاك سوی دې سي مثال شوی د چا شکارو مثلا د چا غوا او یو سړي د احرام په حالت کې مړ کړه نو دوه جرمونه وکړه یو احرام په حالت کې شکار وکړو او سره دویم پر دې مالی هلاک کو نو دمم په لازم شو توان عمر کوي کنه پوه نه شوی یو سړي د یو ذمي شراب وسکل نو دوه سزاګانې یو د شراب د اسکلو او بل ذمي مالی هلاک کو توان به ورکی واورا استعمال کو که استهلاك صيد مملوك في الحرم او شرب خمر مملوكة للذمي ولنا وصبغك شيخ ازمنګ د بار دلایل ته مولوی اول دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا غرم على السارق فسارق باندې توانونه نشته ولنا قوله علیہ السلام لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه فزاغنه شد د خلاص کټ شي یو دلیل شو څه مشکل دی کې نشته مخ راځي برو ګورې لکه ملي سم من وایو په سارق باندې زمان واجب والله قطع ختمي ځکه چې ته په سارق باندې په هلاک استهلاک کې زمان لازم کی نو څنګه چې د قیمت مالک تور کو نو دغه هلاک شي څه شو مالک شو کله نه مالک شو کله نه چې رخصتي نو هغه وخت نه مالک شو نو خو به خپل شغلا کړي خپل شي کلاس کټ کیږي نبی خو تقاضا دا کوي که هغه باندې زمان راولي چې دغه قطع دي ختم شي او څوک چې تقاضا د قطع د ختم کوي دا خپل ټیک نه دی
د قطع منافي د خپل څه دی صحیح نه دی کنه پوه نه شي ولأن وجوب الزمان چې ينافي القطع ولأنه سارق چې يتملكه دای مالک جوړیږي بیا دای زمان باندې خو کوم وخت به مالک جوړیږي مستندن دا خو د استناد مسله ده الى وقت الاخذ بلال شو نو فتبين انه به خو واضح شي چې انه ورد على ملك د غلا په چا وارد و خپل ملک باندې نفینت فی القطع وختم شي ذکر شبهه رااله وما يؤدي هرغه شي چې هغه متعدی کیږي انتفاء قطع فهو المنتفي خپل باغ منتفي کنه بوینه شپه تو دلایلی ویل دوا وشي مشکل شروع شوه اوس بلغه کې نه دی مشکل زیاده تور زی وامه کوشش کومه چې بوې شي پی برو ګورې مې سي کمنه ولأن المحل لا يبقى معصوما حقا للعبد اذ لو بقي لكان مباحا دا کوم شی چې د پټولو دی کې دوه حق دی یو د بنده حق یو د شرعي د الله حق دې مسله ټول پوه شو د بنده حق من ختمو بنده حق پکې څو ځکه که د بنده حق قایم وي د مال بغیر معصوم یو غیر معصوم مال کی قطعیت نه وي ځکه که د بنده حق پکې ومنو نو بنده ته پیدا اخیستلی شي د الله پاک د منفعت دپاره پیدا کړی د انسانانو وما خلق څنګه دی غایات ورک شو دی په دې غر کا هر څم د تاسو انسانانو د پیدا دپاره انسانانو د پیدا دپاره پیدا کړی دي ته سیدی کنه قرآن کې بس د سیدی بس دا پورا ده نور تاسو د وسانې وایي ښه خجی وکشه دی خماته نو دام د انسانانو د پیدا دپاره دی نو د بنده حق پکې ومني د دې نو دې کې به بیا قطعیت نه وي حالانکه قضیت خو پکار ده وکشه داسې به وکړو د بنده د حق کوم عصمت دی دا تې کټ کا معصوم نه دی صحیح شو نو چې د بنده حق تې کټ شو په دې په اعتبار سره معصوم نه شو صرف د چا حق پاتې شو الله حق او د الله حق یې پامال کړی لاس تې کټ کوو او د الله حق چې څوک پامال کوي هغې کې زمانونه نه وي اوس هم خوند درنه کوم زمان هم څنګه لري کو خیال هم وکنه ځکه یو د بنده حق یو د الله که د الله حق بنده حق پکې برقرار وي عصمت برقرار وي بیا قطعیت ختمیږي نو د قطعیت نه ختمېدو د ضرورت په بنا باندې ضرورت دی موږ عصمت د بنده د طرفه حق د بنده ختم چا حق رالی صرف د الله هغه پاتې شو او د الله پاک کې زمانونه خوانې درنه کو وګورئ څه وایي ولأن المحل چې لا يبقى معصوما دا معصوم نه پاتې کیږي عصمت ختمیږي خو حق للعبد الګ ولی معصوم نه پاتې کېږي بنده حق ولی ختمي اذ لو بقي نو به خو لکان مباح به څه مباح شي چې څوک پټي لاس پکې کټ کیږي ولرد څنګه لري والسما بن غایات موږ نو وسره پاکیر کو ټول ارزم د رکشه مانا خدای غر کړي ټول د بندګانو د پیدې د پاره پیدا کړي دي وګورئ رايات بشي زدا نو دا خو مباح شي په نفسه نو فينتفي القطع نبي بقطع لري شي ځکه شبهه براشي دی وجنه بنده حق ختمو عصمت ختمو لنډه دا فيصير محرمه دا شی حرام شو عصمت پکې دی خو للشرع دا چا شرع دی کنه کلمه ته لکه مردار شي دا شرع وي می خورا نو کو دي خړل څه قیمت په مت لازميږي نه لازميږي ولا ضمان فيه شریعت په حق زمانه نبی الا ان الاسمه لا يظهر سقوطها برګوري نبی امام حسن ابن زیاد روایت کې دا ولي راغلي دي چې استهلاک په صورت کې توان شته فکر دغه کوم نبی وای دوه ګوره سي مسله ده دا عصمت من بوجه ضرورت ختم کو بوجه ناغه په حالات کې پوره کیږي او ضرورت خو به قدر ضرورت وی کنه ضرورت تقدر بقدر یک قسمه ده استهلاک ته ناړو چې استهلاک کې ضرورت دې دې ته چې عصمت ختم کو او لہذا حق د شرع دی او توان ون راځي نه استهلاک کې نه ختمول استهلاک خو یو نه فعل دی استهلاک سره غلای کړي صحیح شو خپل هلاک شو نه به فعل خو نشته کنه
اوس یې غلا کړي یو ورسره ورلی شی هلاک هم کو دا یو نوی فعل کړی دی نو د دې خو به توانلو وګورئ الا ان العصمت چې لا يظهر سقوطها نه ظاهرېږي د دې سقوط په حق د استهلاک کې لأنه فعل آخر ځکه دا خو فعل آخر دی غیر سرقه د سرقې نه علاوه دی ولا ضرورت فی حقه هیڅ ضرورت نشته دی د دې استهلاک په حق کې چې موږ عصمت ختم کو هلته هو هلته څه ولې قطعیت ختمېدلو داسې وکنه هلته نه ختمېږي ګوره هلته خو چې غلا کړي د هغې په وجه قطعیت رالی استهلاک په صورت کې عصمت ختم و ټیک ده استهلاک په صورت کې نه دی وکذا شبهه تعتبر بل واورې شبهه هغې له اعتبار وي هغه شبهې لره چې په سبب کې راشي په چا کې یعنی سرقه کې راشي او دلته خو استهلاک کې راله دا وروسته شی دی او شبهه چې ده دا معتبر وي فی ما باغځې کې هو سبب او چې هغه سبب دی یعنی سرقه کې دون غیرې دا غیر شي کې نه هدي کم دی او وجه المشهور اوس به بر وګوري به کی سره بدل کړه مشهور روایت خو د امام سب سے بو هغه کې څو بهر حال با قطع ید بهر حال با زمان نوی دغه وجه وره وجه د مشهور دا د چند الاستهلاک اتمام المقصود بر وګوري لکه غل چې شپټ کو لا سکټ شو نو دا هلاک شو او که استهلاک کو مقصود وس پورا شو څه مطلب پورا سرقه وسراله راځي چې واستلاس کټ کو او لاس کټ کول خو د پورا سرقې سزا ده نه لحاظ د استهلاک هم ده چې استهلاک هم ده نو بس لاس کټ شو کنه سزا میلاو شو قیمت تی واپس څنګه لی پوه نه شولې پی استهلاک چې دې سره سرقه څه شي تام شي چې کله سرقه تام شو مقصود پورا شو د سرقې نو اوس په سرقه کې سزا پکار ده کنه جزا هغه څه ده قطعیت نو زمان پکې دوباره څنګه راوړي وره ان الاستهلاك چې اتمام المقصود فيعتبر شبهه فيه نو معتبر د شبهه په دې کې څنګه چې بچا کې معتبر و هلاک کې وکذا يظهر سقوط العصمه في حق الزمان دلتم ظاهري کې چې عصمت ساقط شو په حق د زمان کې زمان په هلاک کې عصمت ساقط شوی کنه لکه یار کنه پیږي په هلاک په صورت کې موږ عصمت ورلڅکو ختم کو سر د الله حق د توان بین راتلو دلتم دی دلتم ظاهری کی سقوط د عصمت په حق د زمان کی وجه څه ده پر ګوري بار عصمت ساقط ول دا لازم دي د هلاک سره څه دي لازم دي ښا ځکه کې عصمت ساقط نکو نه به قطعیت ناراضي قطعیت د بار لازم څو هلاک په صورت کې چې عصمتي ختم کو نو اس که په هلاک کې عصمت ختم شي او په استهلاک کې ختم نشي ناقص ورانه دا صحیح نه ده کا الکه چې هلاک شو نو مال غیر معصومو توانی نو او چې قصدنی هلاک کو نو وس معصومو وس به توانی دا نشویلې ولې نشویلې مولوی څه وخت شي ودا اصل کې د تاوان او د هلاک منس کې مماثلت هلاک او استهلاک منس کې د سی وای د تاوان او د معصوم منس کې مماثلت نشته لري دغه ده کنه ابر وګورئ د مال مسروقه او د زمان په منس کې څه نشته مماثلت نشته لري د مال مسروقه او د چا په منس کې زمان نو چې مماثلت نشته نو یو شی د بل مماثل وي هغه به هغه بځای ودرې زمان چې د چا مماثل دی هغه بځای به ودرې نو چې کله زمان د مال سره مماثل نه دی نو مال بځای څنګه ودرې یار څه نه دی ورسره مماثل ورسره نه دی ولې نه دی مماثل څه کوي مولوی صاحب زمان چې دی خدا پاغه شي کی چې معصوم وي او د مال مسروقه کوم کې جلاس کټ شي غیر معصوم وي دوه مماثلت شته نشته کنه چې نشته دی یو د بل بځای باندې نشي ودرېدلې نو مال مسروقه که هلاک کیو کې استهلاک دی دا چیرې غیر معصوم دی ښا او زمان معصوم دی نو زمان د دې په ځای باندې ودرېدلې ځکه موږ زمان نه راولو پتن لګي پوه شوي کنه او رب سیلان دی شی لګولې 100 نمبر معناه سقوط العصمه في فصل الاستهلاك دا خبر مال نه وکړي استهلاک په صورت کې چې د عصمت لري کېږي دا لازم دی د لوازم او د سقوط د عصمت نه په هلاک کې عصمت لري کېږي د سره لازمه ده چې په شا کې د ریشه لکه
استهلاک کې هم لري شي ولې که لرې نه کې اذ لو لم يكن كذلك بیا به څه شي نتیجه لکانت الاسمة باقیة فی الاستهلاک کې به باقي وي او هلاک کې به نه وي باقي او دا غیر صحیح ده ولې غیر صحیح ده مولوي صاحب بر وګورئ په دې هلاک کې چې دا زمان موږ د هلاک په ځای نه ودرولو وجه دا و چې مماثل نه و دقه وجه په استهلاک کې هم ده څه پسې وایي ګوره ورته لأن زمان يستوجب المماثلة هغه څه غواړي مماثلت غواړي وهي منتفیة او دلته منتفي دی ولې مالی مسروق به هر حال دا مالی معصوم دی ستا د وینا په موافق تا چې ویل په استهلاک کې به معصوم وي که نه دا به څه شي کومه دی په استهلاک کې بدون هلاک کې الهاد التقدیر په دغه تقدیر کې به یو کې به معصوم شي او بل کې به غیر معصوم وي کوم دې ته ورسېدلو اچھا جی مضمون به معصوم دی مطلقاً دا ډېره مزیدار خبره کړې دا مې نه وکړې تاسو لږ وګورئ مسله دا شوله که نه چې موږ وایو ورځې مشکل لی به لکه ما تقریبا پوره خبره لا نه ده کړې مسله دا د مشهور روایت دا دی که غل مال هلاک کو او که ترېنه خپل هلاک شو که قصدن هلاک کو دواړو صورتونو کې د سزا دا ده چې لاس پې کټ کو بده معنی د دغه مال تاوان نشته په دومره پوه شو وجه څه ده موږ وختي ویلو چې کله مال هلاک شي هلاک په صورت کې د مال عصمت یعنی د بنده کم حق دی دا ترېنه ختمو که ختم یې نه کو بیا به قطعیت نه راځي نو موږ د بنده حق ختمو عصمت ختمو صرف الله حق پرېږدو او الله حق که څوک په عمل کې نو هغې کې لاس کټ کې هغې کې زمان ممانه نه وي دومره ویلي که نه اوس موږ وایو هلاک کې عصمت ختمیږي که نه د دې سره لازمه ده چې استهلاک کې هم ختم شي د دې سره لازمه ده پوهېږي او که وایي چې نه استهلاک کې نه ختمیږي هلاک کې ختمیږي بیا هم لانجه ده ولې یو حالت کې به زما معصوم نه وي هلاک کې بل حالت کې به معصوم وي استهلاک کې صحیح شو مال دو حالت شو او لاړ شه مضمون مال هغه به هر حال مضمون مالي مضمونات یې صحیح له قرض روپۍ ورکړې قرض غنم مې وله ورکړه که د دنه هلاک شو او که د هلاک له بهرحال به ماله تاوان راکوي که نه به راکوي یعنې مثل به راکوي که نه نو مضمون خو به هر حال مضمون وي او دلته مال یو حالت کې مضمون بلکې مماثلت شته نشته که نه بهرحال زمان نه راځي او دا ثابته شوله چې عصمت د مال به استهلاک کې هم لرې کېږي دا لازمه ده لکه څنګه چې هلاک کې لرې کېږي هغې سره دا لازمه ده کوم دی لاندې لیکلي ولا مماثلة بین المعصوم فی الحالتین والمعصوم فی حالة واحده دې کې څه مماثلت نشته دی نور آسان دیکھا قال قدری مولا فرمائی ومن سرق سرقات فقطع فی احداهما فهو لجميعها ولا يزمن شيئا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال يزمن كلها الا التي قطع لها الاكبر وګوري ورسم چا مختلفې غلاګانې وکړلې یو نیم څه پټ کړه د بل نیم څه پټ کړه د بل نیم پټ کړه او به د غلاس کټ شو نو د لاس چې کټ شو دا ټول خلکو د بار کټ شو څومره نه چې غلا کړی دا داسې بنوي چالک یو کس د بار لاس کټ شو دا نور وای چې منګ لدی وس د خپل مالونو توانونه راکی د چا د بار چې لاس کټ شوی دی دا غله خو د مال توان نه ور کوي به وری خبره لګي پوره وکما یو سړي د دې سړي د لسو کسانو نه شپټ کړم او ټول مال څه شو هلاک شو نو امام سی وای چې کله د لاس کټ شو یو لمم توان نه ور کوي او صاحبین وای کم یو د بار چې لاس کټ شو دا مال خو غیر معصوم شو توان بنه ور کوي نور لبه ور کوي اوس خبر آسان شو دا باقی سبب باقی وکما کوری وتا من سرق سرقات فقطع في هداها في هداها دې کنه هما خو نه دي في هداها په یو کې لاس کټ شو په ولي جميعها د لاس کټ کې دل کما صدا دا به ټولو د پارشي ولا يزمن شيء عند ابي حنيفه رحمه الله امام سے وی دا زمين نه جوړیږي دی او شی وقال صاحبين فرمى يزمن كلها ټولو له زمان د مال ورکي الا التي مگر هغه ولا هغه سرقې د بار به زمان نوی قطع له حکم د بار چې د لاس کټ شوی
ولې دا اختلاف کله دی چې ټول مسروق منه حاضر شوي ناستې دي ځکه که چېرې یو حاضر شو هغه د باره لاس کټ شو د هغه مال تاوان ختم شو د ټول اتفاق دی بقیو له به د هغه د مال تاوانونه ورکوي هغه مسله نه یادو معنی د مسلې دا ده اذا حضر احدهم الټه مې ویلو یار لږ بر وګورې لکه دا مسله د اختلاف کله دی چې یو را حاضر شي بیا وورې الټه مې کوخه او وایي قاضي صاحب غلای رانه کوي لاس یې کټ که لاس یې کټ کو دلته امام صاحب وایي که د مال یې هلاک کړی یم تاوان ختم که د نور یې هلاک کړی یم ختم مسله داسې ده او که ټول حاضر یو او قاضي صاحب لاس یې کټ کو لاس یې کټ کو اوس ټول اتفاق دی د یو کس مال تاوان هم پې نشته داسې مسله ده یار هدایت ته تم څه نه وې ته سره بنډو کې ګوتې وې ډېرې غر که د کوترې نم دي وړې انډې دي ته دې کې لا ګوتې وې وګورئ سبا له دې به مار پې کینې ماره مار وایي زما هم دغه شان وړې وړې دي كم زي دي ومعنى المسألة إذا حضر أحدهم كلا حاضر شيء فإن حضروا جميعا كشر طول حاضر شيء وقطعت يده ولا سكت شو لخصومتهم بواجه طول خصومت كلهم وسخ لا يزمن شيء بالاتفاق في السرقات كلها بيوك كم لا سنكت كيجي لهما راشي ولا وس صاحبين دليل او كلا شيء اختلاف كلا شيء حاضر شوي كلا تاسو لږ متوجه شئ کله چې یو حاضر شو قاضي صاحب ما نه غلا کړی لاس یې کټ کې تاسو ته پته ده سریقه کله ثابتېږي چې کله خصومت وي خصومت کله چې کله مسروق منه دعوه وکړي غلا یې رانه کړې ویلي مو نو هغه سره بیا یو حاضر شوی یوه کړې ده خصومت د یوه نه صادر شوی لاس د د یوه لپاره کټ شوی انورو خصومت کړی هغه ویلي چې موږ ته لاس کټ کړي نو هغو دپاره خو لاس نه دی کټ شوی چې نه دی د هغو مال یې هلاک کړی تاوان به ورکوي که نه به ورکوي پوه نه شولې پې وورا لهما ان الحاضر ليس بنائب ده هو نائب نه د غایبنا او غایبین خصومت نه کړي ولا بد من الخصومت تصبد رب قضیت کی خصومت ضروری دی ولی ضروری دی چې سرقه ظاهر شي لتظهر هر بار چې ظاهر شي سرقه فلم تظهر ظهر يظهر فلم تظهر دی لکه ظهر يظهر دی فلم تظهر ظاهر نشول سرقه من الغایبین غایبین سرقه ظاهر نشول منا خصومت نه دی کړي نو فلم يقع القطع واقع نشول قطع على هذا دغه سرقې د غایبینو د پاره خیرم ده کنه فبقيت اموالهم معصومه د چا په مال کې چلا سلانی کټ شوی دغه مال خو معصوم وي معصوم مال څو هلاک کی توان بي کنه وي وله امام صاحب دلیل اوري لک برو ګوره امام صاحب وی ګوره دا خصومت په سرقه کې شرط دی ولی دی لپاره چې دا سرقه ظاهر شي او قاضي په کلاس کټ کی دا خبره واوري خصومت په سرقه کې شرط دی دا خو اتفاقی ده کنه دا ولی چې د قاضي په مجلس کې دا سرقه ظاهر شي او څو کی نو که یو کس خصومت وکم قاضي ته ظاهريږي او کټوري وکم ظاهريږي چې کله قاضي ته خصومت ظاهر شو لاس کټ کو باقی د لاس کټ کې دل به د ټولو سزا ده ښه اورا دا نه د ضروري چې هر یو به خصومت کوي او علا سرقه به قاضي ته ظاهريږي بھائی مقصود قاضي ته ظاهري دي په یو مانم کیږي پټولم کیږي خصومت هر یو برند شرط ولو ان الواجب چې بالکل هغه قطعي واحده حقا لله دا بل دلیل دی اصل کې دا د الله حق دی لاس کټ کېدل خو د چا حق دی الله حق دی د الله په حقوق کې تداخل کیږي اورا لان مبنى الحدود على التداخل ځکه بنا د حدود په تداخل لا او خصومت خبره تاسو وکړه دا خو شرط د ظهور دی عند القاضي هغه د یو پاغم شوی دی اما الوجوب بالجنايه اچره ها هر چې وجوب قطعیت دی کنه هغه بچاره غلې جنایت باندې دی ښه هغه په خصومت باندې ما دې خبرې مزه در نه کړله هغه بچا باندې دی جنایت د لاس کټ کېدل بچا دي جنایت باندې دي او خصومت چې شرط دی رچا د پاره دی ظهور د قاضي د پاره هغه د یو په خصومت هم شوی دی او د لاس کټ شوی د مطلق جنایت دی جنایت ټول هغه دی یا د ټول لاس کټ شوی هم د لاس کټ کېدلو د پاره مال غیر معصوم ګرځیدل نه ټول غیر معصوم دی فإذا استوفى کله چې قطع واخصل شورنو فالمصطفى چې دی لاس کټ کېدل دا ټول واجب وي پته چې څو ذمہ راغلی و ټول د پاره دا سزا شو الله تعالی ته نه ګوري
لاس کټ کېدل نه فټولو ته رسي کنه رسي سبا له بچو غلط دا به هم نه کوي نور به هم نه کوي فائدې ټولو ته ده تاوان به پټول راځي چا مالي ولا کړی لاړې الا ترى دنګوري انه يرجع نفعه رجع دنفي دي کی کول تا دین معلومه شو حق الله دیکھا هغه ټولو ته نفع حق الله کې به تداخل کیږي فيقوان الكل وعلى هذا الخلاف ومدغه شان اختلاف د اذا كانت النصب كلها لواحد نه چې نصب د یو کس یو بر د یو کس نه یو شپټ کړي د 100 درهمو همدغه کس نه به پټ کړي دا نه به پټ کړي دا نه به پټ کړي په یوه بدی فخاصمه فی البعض نو هغه په بعضو کې مخاصمه وکړل چې دا شیرانه پټ کړي لاس ته کټ کا لاس ته کټ کو هغه توان ختم شو باقی نور بارکی ویل جی هغه مان پټ کړي دي لاس ته نه کټ کو ما خاصینه دی راوړي هغه توان بور کوي کنه امام سی وای ټول لاړ او صاحبانو دا نور با ور کوي ول